چې ما ملګری دګار ته درنلو او دا کتاب دا شقانو کتاب لدی هر جگار سر حساب دا دنیا کال دیلو دغیس پا شقانو حساب لدی یکلی دلی زلیقی گوس پخابو او ما پوی خدیلی دلی پخواب ندی رحمان سوال دبوسی کری دی دگارلو لامل دلگی دیارا جواب ندی بیا سوئی جوال دی کار دی د دنیا کاروبارونا پمړو پری وتل د خورو انبارونا پمړو پری وتل د خورو انبارونا جوال دی کار دی د دنیا کاروبارونا پمړو پری وتل د خورو انبارونا د یوی بول د خاقا پیدا کیږي د یوی بول د خاقا پیدا کیږي په چمن کې هم ازغیګو هم ګلونا پمړو پری وتل د خورو انبارونا پمړو پری وتل د خورو انبارونا دومره خلق هر ورځ د دنیا درومي دومره خلق هر ورځ د دنیا درومي چین چرت شمارش دنشمارونا پمړو پری وتل د خورو انبارونا پمړو پری وتل د خورو انبارونا دا چې ډېر د کوګه خیال پلار دی عاقبت بګری وان سری تار تار زیزر دا قصدا پشان شوانانو گردی دلبا مقبر کی چی دمڑو پا قطار زی دا عجل غشبتا باندی رساشی لاب سوت مرک دلاری کنار دیدال دا دوانی او دا مصیب دی شپاتی یو کپن کی بدل بلا سلا چار دی خد عمر ڈالا رضا کی تیر کو د دنیا لبہلا ایماندار دی تبہم یو رز پلاشی اے سرا جانو کہر سود مرگ دلاری کنار دی جوال دی کال دی دو دنیا کاروبارونا پمړو پری وتل د خورو انبارونا سپوک سر تورخ بیم نقبی خورو لالالشی سپوک سر تورخ بیم نقبی خورو لالالشی چاکا گدی پسرقی دستارونا پمړو پری وتل د خورو انبارونا جدائی د خویرانو ہمیش کال دی جدائی د خویرانو ہمیش کال دی پر احمال باندې د تورو گزارونا پمړو پری وتل د خورو انبارونا پمړو پری وتل د خورو انبارونا
دی عبدالرحمن بابا قلندر کلام دته پیش کوم دا هم په سلسله چشتیه مبارکه کې د خواجه معین الدین چشتی صاحب رحمت الله علیه موریدو او دی چې کوم دی د نسبی مومندو او بیا د عبدالستار خان مومن زویو د عزیز خان مومن رورو او ډېر لوی سرمایه‌دار ډېر لوی جاگیردار او خانیزم سره تعلق ساته خانه دا خو چې کم دی او ځکه یو ځای کې وایي چې نشي د خانانو د ملنګو سره کلي چرته عزیز خان چرته ملنګ عبدالرحمن عزیز خان د ده ورو د وخت نواب د وخت و ډېره داسې خو دی چې بل دی چې دا قلندر شوي دي فقیر شوي دي ډېر لوی علوم د حاصل کړي دي د اشعارو نه په خپله پته لګي بیا چې کوم دی د قال او د حال علم الله ولا ورکړو او دغه شان علم ظاهري باطینی ولا الله ورکړو نو عبدالرحمن بابا چې کوم دی د الله رب العزت په محبت کې او بیا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په محبت کې دومره ډیپ او گهرایه ته تللی دی چې د هغه خو مونږ ادراک نشو کولی